تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. د نبی صلی الله علیه وسلم د نبوت نمخ کی هم نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هر قسم شرکیاتنا او د هر قسم ګنانا خپل ځان بچ ساتل او الله پاک به هم حفاظت کولو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یوځلې د مکه معظمه قریشو یو داسې قسم خوراک پیش کړلو چې ورته ویل دا زموږ د بوتانو نظر دی او یو ساروی او چیلې د بوتانو په نوم باندې حلال شوی د هغې خوراک دی او هغه بوتانو په دې کې برکت غورځولی دی او دا په مکه معظمه کې بت پرستي بالکل عامه وه او د هغوی عبادت حصه چې دی بت پرستي وه. بوتانو له به چې دی او خوراک هغې له ویې وړلو هغې سره به څه وخت کې خواته کېښودلو او بیا به یې په دې کې بوتانو برکت وغورځو بیا به یو بل له لېږلو چې دا ډېر برکتي لکه موږ خلک وایي خورده ده د خوردې په شکل کې به یې دا شیونه تقسیمول به نبی علیه صلات وسلام هغې نه انکار وکړو دا نه خورمه. په مکه معظمه کې داسې خلک وو د نبی علیه صلات وسلام د نبوت د وختونو نه مخکې د شرک نه انکار کړی او تقریبا داسې 9 کسان به مشهور وو چې هغوی د هر قسمه بت پرستۍ نه انکار کړی و بت پرستۍ نه به ځان بچ ساتلو. نبی علیه صلات وسلام په خپله هم د هر قسمه بت پرستۍ نه ځان بچ ساتلی دی او شرکیات د نبی علیه صلات وسلام په زندګۍ کې بالکل نه دي راغلي. نبی علیه صلات وسلام فرمایي 2 ځله داسې زما په زندګۍ کې راغلي دي چې په مکه معظمه کې به خلکو د شپې ناوخته پورې به چې ټول کارونه به فارغ شو بیا به ناستو داسې قصې میسې به یې ویلې ناوخته پورې به ناستو بیا به یې 2 ځله زما داسې اراده وکړې زه دې مجلس ته ورشمه وی چې په لاره تلمه په لاره یو واده والا پروګرام و نو هغې کې هم داسې محفل غوندې و زما اراده و چې بس دې ته ودرېږم هلته چې زه ایثار شومه بس زما ایثارېدل بس هلته ایسته وده شومه هغه شیز مو وانه اورېدلو او نه د هغه محفل نه د خوند واخیستلو بلکې بس هلته فورا وده شومه او سحر چې نور راوختلو نور ګرم کړم زه یخ شومه. ویل 2 ځله ما داسې اراده کړې ده چې په مکه معظمه کې کم خلک د شپې د ټولو کارونو نه وروسته یو ځای ته راغونډېږي دړې غوندې جوړې کړې وې او څه محفلونه به سجاوېدل په هغې کې به خلکو قصې به ویلې د هغې خپل ماهرینو او خلکو د هغې نه خوندونه او مزې به اخیستلې. نبی علیه السلام فرمایي ما یو ځل اراده کړې 2 ځله خو زه په داسې واده ورغلی یم او واده له چې تللی یم هلته بیا په لاره کې وده شوی یم نو داسې مجلسونو کې ما چېرته ناسته نه ده کړې اورېدل مې د الله رسول نه دي کړي یعنې شرک خو ډېره لرې خبره ده او د بت عبادت او شرکیات کول دا ډېره غټه خبره ده خو ډېر لرې خبره وه د داسې مجلسونو نه الله تعالی نبی علیه السلام بچ ساتلی دی په وړوکوالي کې چې هغه سباله د خپېمانۍ ذریعه به ګرځي یا ورته خلک وایي چې په مجلس کې ناست وي داسې مجلسونو نه نبی علیه صلات وسلام الله پاک بچ ساتلی دی. ځینې مورخینو لیکلي دي چې نبی علیه صلات وسلام بچی و د هغې عبدالعزا نوم ښودی و. ځینې روایتونه وي ضعیف تاریخي روایات وي ضعیف وي خو که د روایت صحیحوالی مشینو خدیجة الکبرا رضی الله عنها هغه زنانه وه چې هغه د نبوت نه مخکې په شرک هغه هم د شرک د مهاجرۍ حصه وه نو کیدای شي د خپل بچي نوم عبدالعزا نوم ښودی خو نبی علیه صلات وسلام چېرته بچو له هم شرکي نومونه نه دي ښودي که دا روایت کم خلک نقل کوي کمزوره روایت دی. نبی علیه صلات وسلام د هر قسم شرک نه الله پاک بچ ساتلی او الله تعالی براه راست نگرانی کړې وه. نبی علیه صلات وسلام د یو بل رسم نه چې هغې کې د مکې خلک ډېر زیات ورخخو او هغه دا وه چې د مکې خلک قریشو به
په حرم کې دنه د حاجیانو خدمت کولو او د حج دا ټول احکامات پیدا کول چې مزدلفه ته ورسېدل کنه عرفات د بنت لل بیا اول عرفات موږ چونکه د حرم خادمان یو او موږ د حرم من جواران موږ بهر نشو تللی موږ پابندی ده ټول حاجیان به عرفات تلاړل او د مکی خلق بچی قریشان دا به پاتې شول نبی علیہ الصلوۃ والسلام وسره داسې نه کول به بلکې قریشانو به اجیان ایرول د قریش خپل لباس په مکه معظمه کې چې کوم خلق به حج ترالل هغه ته ویل ګوره طواف زمون په لباس کې کوي او کبدی کې نه کوي بیا تاسو نور کپڑے نه ملاويږي بیا په غیر کپړو نه کوي نو د دې کله وخت کې به شو دا کپڑے به نه بیا د قریش دا کپڑے به نه ملاوي او سړي به طواف کول غوښتل نو به کپڑے به لري کړلې د بربند طواف د بغیر کپړو نه طواف آغاز د قشاندې شوی وو په مکه معظمه کې به تصور دا و چې را بس پدې کې ما ګناه کړی ځکه نه کوم خو آغاز داسې وو چې قریشان ویل زم کپړې سره نه طواف بنکې چې کبه راغی کپړې نه وي طواف ضرورت به وو نو خلکو د شپې په تیاره کې بیا کپړې لري کړي د طواف به ځکه چې زما په دې کپړو کې نه کیږي ور دوی کپړې شته دی نه بغیر کپړو نه بیا وکما دا آغاز او چې دا په مکه معظمه کې د دې طواف آغاز په دې انداز باندې شوی بیا رسیدل دي ته چې دا خلکو به ثواب غنو دلو بیا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دې مقتدی خبري تردید وکولو چې را موږ قریش په عرفات تنو بالکل موږ په مزدلفه کې پاتې کیو دا خبره غلطه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې خبرو کې هم د قریش خلکو سره په دې عمل کې نو شریک شوی نه وسره دا خبره منودلې وا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د نبوت تا کلونه را نږدې کېدل شروع شولو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوبونه شروع کړل خپل خوبونه به قتل بیا او د خوب یو اهمیت ته په اسلام کې هم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای الله پاک انسان ته په یو دوه په دریو ذرایو باندې ان شاء الله تعالی بنده تخپل خبر رسي یو اهم ذریعہ دغه وحی ده چې فرشتہ راشي بنده ته ونه پیغمبرانو په ذریعہ کېدل شي دویم الهام ده الهام ویل شي القاء الخير في قلب المؤمن د مؤمن په ځړه کې الله د خیر خبره ورواچي خلک وایي کنه یاسم الله پاک وړه کې د خبر راوستي او بس مو میکړه او پیدا فکر وته دته الهام وي یو الهام رحمانی دی او بل الهام شیطانی دی شیطانی الهامات انسان گناهونو طرف ته بوزي الهام رحمانی انسان نیکو طرف ته بوزي یو الهام دی او دریم شي چې هغه وحی ده خوب دی دریم شي چې هغه خوب دی چې انسان د شپې په دې منځ کې چې باول کې نه او په اخر کې نه دا منځونو ټیم چې دا اوس وخت دی په دې وخت کې سو خوبونو ګور نه دي څه مطلب نه یا انسان د ورځې ودشي ورته شپې چې ټول بالکل خاموشي ده او په دې وخت کې د انسان دا ټول بدن د مشوي وي او هغه چې کم خوب ګوري هغه بر دغه د ورځې د روټین نه د ورځې د مصروفیت نه هټ کر دغه نه ځان له یو شیز بوي دغه خوب به یو معنا وي نو خبره دار ک انسان ډیر خراب خوبم کتل لري نو خه معنا دی ورلو باسي که په خپل معنا نشي استله نو په خپل اوله خدای چې انسان په خپل د خپل خوب مطلب واسي یمار دی خوب کدا 100% غلط دی خو خطر ابته بوزه ځکه د خوب خېږي په معنا پسې چې مطلب خلک څنګه وباسي او یا دا چې یو عالم تا یو نیک فرد ته خوب وایا هغه بدل خط تعبیر وباسي بدو خلقو ته خراب خلقو ته دنیا پرست خلقو ته خوب تعبیر نه دي خوب ورته نه دی ویل پکار نو یو د انسان ته د الله تعالی طرف نه د اطلاع د خبرداري ذریعہ خوبونه دي او د نیکو خلقو د صالح خلقو خوبونه هغه د شپې منځ کې دغه یو خاص مطلب وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قشان خوبونه به شروع شو خوبونه قتل شروع کړل او نبی علیہ السلام په کوم خوبونه قتل د شپې هغه به د ورځې مکه شانتی بیا د شپې به څه قتل یو کنه د ورځې به کار مکه شانتی وشو به نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ځینې وخت کې رڼاګانې محسوس کولې داسې به محسوس چې ما خواته رڼا کیږي شعاګانې را باندې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې په تلاش کې مو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا فرمایي چې د نبوت نه پسې به ویلو خلکو ته عبد الله ابن عباس رضی الله عنه غالبا راوی دی
چې نبی علیہ السلام فرمایي زه په چې په دې حرم کې پاتې کېدلم نو ما ته به د ځینو تیږو نه د ځینو کمرو نه ما ته سلام کېدلو او نبی علیہ السلام فرمایي زه اوس هم هغه پېژنم خو چاته خیم نه ویلو د الله رسول چاته نه دي ښودلي وی اوس هم چې په کومه زه اوس ما ته هم معلوم دی چې ما ته کومې تیږې د نبوت نه مخکې سلام کړی دی نبی علیہ السلام د دې واقعاتو سره د الله پاک رسول با یو خبره محسوس کوله چې ما سره په مستقبل کې خبره کېدونکې ده خو نور پرې نه پوهېدلو د الله رسول چې رڼاګانې محسوس کومه تیږه او په لاره باندې روان یم یوه کمره سلام کوي بله کمره سلام کوي خو زه په دې ګفتګو پوهېږم هغه پوهېږي په هغې باندې خوبونه به یې کتل نبی علیه الصلاة والسلام داسې چې نبی علیه الصلاة والسلام دا واقعات د الله د رسول سره کله شروع شولو نبی علیه الصلاة والسلام بیا داسې خلوت طرف ته سوچ جوړ شو چېرې زه اوس ځان نه چېرته لاړی او زه د مکې معظمې دا ښار دې پرېږدم چې د خلکو نه ځان نه شمه ځکه ما سره دا کار کېږي دا کار کېږي دا کار کېږي ما له خلوت پکار دی ځان نوالی پکار دی بالکل خاموشي او زه په دې باندې سوچ وکړم زه په دې فکر وکړم نه څه چل دی نبی علیه الصلاة والسلام بیا د مکې معظمې نه داسې 3 کیلومتره فاصله باندې غار حرا دی او دا بالکل د مکه معظمه او دا ټول علاقه ته ټول هر څه د ښکار چوت ځای دی نبی علیه الصلاة والسلام دې غر ته بتللو او په دې غر کې مصنوعي غوندې خیمه جوړه ده چې په دې کې 24 چې د ورځې کم ټایم کې نور راخی په دې کې نور نه لګي او داسې چې تیږي بس په خپل لګي چې غار نه چې غار کې بس انسان نه وځي نه د غر د پاسه به یو شی جوړ دی بس قدرتي تور جوړ دی ځینې وخت کې خو انسان غار دننه جوړ کړي غار ته ننوځي دا غار نه دی دا د غر د پاسه په یو سایډ باندې چې 2 تیږې لګېدلې دي بس د هغې نه یو غار جوړ شوی دی نبی علیه الصلاة والسلام به هلته بیا تللو به ځان سره به اوبه وړې ځان سره بیا ستوان خوراک وړلو او چې کله به هغه ختم شو بیا به راتللو نبی علیه الصلاة والسلام بیا په غار حرا کې به خلوت کولو په دې کائناتو باندې بیا سوچ کولو بیا او بیا نبی علیه الصلاة والسلام به کله 10 ورځې تېرې کړې او کله به 100 ورځې تېرې کړې کله به 13 ورځې تېرې کړلې مختلف وختونو کې ډېر وخت غار حرا ته نبی علیه الصلاة والسلام تللی راغلی دی کله به خدیجة الکبرا رضی الله عنها په خپله هم غار حرا ته چې دی نبی علیه الصلاة والسلام ته خوراک راسو ځکه هغې ته به اندازه وه چې هغه سره په دې وخت کې خوراک ختم شي که دومره ورځې وشي خوراک به ورسره ختم وي کله به هغې خپل غلام ته خوراک تیار کړو خپل غلام ته وکړو چې دا پلانکي ځای کې نبی علیه الصلاة والسلام دی او هلته ورسوه لکه د هغې نه خاوند نبی علیه الصلاة والسلام او د هغې ورسره ډېره مینه وه خو دا خو ورته اندازه نه وه چې دا به پیغمبر کېږي به نو نبی علیه الصلاة والسلام بیا په غار حرا کې پاتې کېدلو څنګه عبادت یې کولو نو د ابراهیم علیه الصلاة والسلام په طریقه باندې عبادت یې کولو ابراهیم علیه السلام څنګه عبادت کړی دی په قرآن شریف کې شته دی چې ابراهیم علیه الصلاة والسلام نور راخیږي سپوږمۍ راخیږي هذا ربي په کائناتو کې سوچ کوي دا رب دی چې سپوږمۍ پرېوتلی دا څنګه رب دی بیا چې نور راوختلو چې دا نور ربي هذا اکبر دا د سپوږمۍ نه غټ دی فلما افلت قال لا احب الافلين نور چې ملاړلو ویل دا خو پناه کېږي دې سره خو مینه نه کومه ابراهیم علیه الصلاة والسلام د توحید غور داسې کړی دی ځینې خلکو ویلي چې ابراهیم علیه السلام د نبوت نه مخکې مشرک و دا خبره غلطه ده نبی علیه الصلاة والسلام په دې کائناتو کې غور کړی خلکو ته ویل چې دا تاسو نو څوک د نور عبادت کوي څوک د سپوږمۍ عبادت کوي څوک د ستورو عبادت کوي څوک د یو شي عبادت کوي دا شي خو پناه کېږي را پناه کېږي نو الله رسول هم دقه شان طریقې باندې په دې کائناتو باندې سوچ کولو چې دا کائنات دا دام لاړلو دام ختمېږي دام نور د ورځ هم ختمېږي شپه هم ختمېږي نور هم ختمېږي سپوږمۍ او ستوري هم پناه کېږي دا خدای خو نشي کېدلی رب خدا سي پکار چې هغه مستقل او سره د بنده تعلق وي په دې سوچ باندې نبی علیه الصلاة والسلام په غار حرا کې بندګي کړې ده او په دې سوچ باندې ناستو دې ته ویلی شي مراقبه به ورته ووایي چې انسان مراقبه شي په یو سوچ او فکر کې د الله تعالی قدرتونو باندې سوچ کوي چې د الله تعالی قدرتونو باندې یا د عیسی علیه السلام په طریقه باندې عبادت کړی دی ځکه د دینه مخکې نبی علیه السلام مخکې عیسی علیه السلام پیغمبرو او د عیسی علیه السلام طرز طریقې د عبادت په دې علاقه کې وي اهل کتاب دلته پاتې کېدل نو یا نبی علیه السلام
د غار حرا کې د عیسی علیه السلام په طریقه باندې خاص طریقه وی چې هغه عبادت کولو او پاره کې را رهبانیت او خانقاهونو ته تل داوود اسی نبی علیہ السلام غار حرا کې سوخ بدی را پاره ته وتیرو چې کوم شونه ما سره کیږي زه په دې باندې غور وکم زما سره ځلکه مستقبل کې څه جوړېدل غواړم چې چل ما سره کیږي دا د نبی علیہ السلام د نبوت نمخ کې هغه واقعات خاص چې هغه په صحیح روایتونو کې زیات تور راغلو نور چې کوم بیا قصو ته واقعات ته کوزيږي روزنه خلکو ضعیف روایتونه ځینې وخت خرافات جوړ شوي دي ځکه خلک دنا د سیرت النبی خلق اوریدل په دې طریقه غواړي چې د شی واقعات شروع شي دا غنه او شل شرکیات هم راځول شي نه موږ به سیرت په دې انداز وایو چې خلکو زموږ عقیده وسره مضبوطی شي او زموږ نبی علیہ السلام سره بنا محبت نورم سیوا شي او شرکیات طرف ته انسان لاندل شي ځکه د نبی علیہ السلام ټول ژوندۍ د هر قسم شرک نه بت پرستینا بالکل پاک وا د نبی علیہ السلام د نبوت تر ژوندۍ د نبوت مخ کې ژوندۍ نم دا معلومیږي د الله رسول د عقیده په لحاظ سره بالکل کلک موحد او بوتانو سره مين نه و زموږ د پارم دا ضرور خبره ده زموږ د پاره زموږ کلک عقیده د الله په ذات باندې او مونږه د بل چا نه هیته مولا لچ نه لرو مونږ د بل چا نه خدای تصور نه لرو بل چا تر مدد شنه وایو بل چا د غوث اعظم نه وایو بل څوک مشکل کوشا نه غنو بل څوک د نفع او د نقصان مالک نه غنو دا بنیادی عقیده چې انسان د توحید د عقیده په لحاظ سره څوک کلک شو کنه او په دنیا کې د چا نه دیږي ما سیوا د الله او چې څوک د عقیده په لحاظ سره کمزور کنه د خپل سور نه میری چا به درې تعویذونه غاړه ته پراته یو چا بل تعویذونه غاړه ته پراته بیا او چا به بندونه پراته سو کوجه کې استعمالي اچھا به کور کې بس بیا ګور سپیا کې راکدا ولې اچھا به کورونه کې وتور کپڑے جوړندې چا بس بینه کپڑے جوړندې مختلف شرکیات د انسان په ژوندۍ کې بیا به جب کې مال کا پرده لگا ځا پلان کې بابا نه راوړي مختلف خوردهګانی به ګرځي بیا دا ټول خرافات دي شرکیات دي بیا تاسو ګورئ په قربانو په ورځو کې خلکو د ساروی غخکرې جوړندې دا ولې کله د خلکو یو خاص سوچ کوي صفیا کې خلک جوړندې مو دا ټول دغه قسمونه دي د هر چا په مټ ګوري تعویذ دي نبی علیہ السلام چاله تعویذ هم نه کړی صحابه وکړل بیا زموږ خلک وایي چې ټول مولیان چې کوي بس ما مولیان چې ډېر کارونه کوي چې کم کار یا زکو ما یا بلکې هغه مطلب جواز دی د چې کم کار نبی علیہ السلام کړی کنه دی کړم د نبی علیہ السلام خبره کوم کنه نبی علیہ السلام کړی موږ کو چې نه کړی ما مولانا صاحب سره څه کار اورې صاحب سره ما کار نشم زه نبی علیہ السلام کړی دی کنه نه کړی کنه ما سره ودی دغه ټشکارې پرتا و ټول بیماران لمه تعویذونه کوم دم شته شریعت کې دم شته دا هم د سحر د جادو یو قسم دی نبی علیہ السلام د شي احادیث صحابه د خلق نشلول براجتونه وزم چې په عربو کې کم خلق پاتې کیږي او عربیان بس د حق مو نه جنې غتی لړکې ولا څه کوي شرک دی وي زموږ په معاشره کې موږ خپل عقیده مضبوطه ولې موږ سیرت د واقعاتو بنیادی مقصد همدا دی تبلیغان مرګري هم اکثر وایي کنه چې د مخلوقنا د الله نه د کېدو یقین او د مخلوق ته نه د کېدو یقین دا ډېر غلط فلسفیانه خبره ده خو دې په خپل هم نه پوهېږي سړی په خپل هم ځان پوهېږي که نه یاره د الله نه د کېدو یقین څه مطلب دی چې الله پاک هر څه کوي مانه هغه په دین باندې عمل کوو دین څه شی قرآن او حدیث دی او هغه تعالی نه درځي او نه ماله راځي پوره دین به څنګه راځي پوره دین خو اول زده کول هم غواړي که نه قرآن او حدیث مانه ما راځي نو تعالی درځي نه بل لوري نه پوره دین څه شی لکه موږ پوره دین څه ته وایو جمعه ستنو ته وایو اصلي کې دا چې موږ مسلمانانو په دې کې چې موږ سوچ کې په دماغ کې څه پراته دي لکه د خدای تعالی ناظر نه درځي ما نه راځي قرآن شریف ترجمه نه راځي بخاری کتاب بلا پتور سترګو نه کتل دین څه ته وایي او زه دین څه ته وایم لکه دا بنیادی تصور دی چې موږ اول خپل دماغ لګ یخکو په دې خبره باندې چې دین څه ته وایي دین شریعت څه ته وایي قرآن او حدیث ته وایي او قرآن د مصرف کتابونو کې په علمارو کې پروت دی او حدیث په بخاری کې دی په مسلم کې دی په ترمذی کې دی په ابن ماجه کې دی په نسائی کې دی هغه وخت مصبره کتاب موږ نه کتلې دا غو تصور دی موږ چې را پوره دین بلاسي شي یا زمبي مهران هم کړي خپل هم سوچ کوی زه غلطه یم کې ده په غلطه ده خپل کې په غلطه ده دا چې موږ اول دین ته ځان نه ورنځي کې موږ چې بس دا اول بجې اول پټای سي بار بشر کې پټای سي بارې نشته ده
وزین خلک نه ول پټي سي بار به چاره وستلا دا غره قاریان چې زم پاکستان کې قاریان دا شی جوړ کړي نو دین نه دی پټي سي بار دین نه نوراني قاعده او بغدادي قاعده هغه زم د ذکر تعلیم او طریقه کار جبالي وای باو تاسو وای قرآن شریف نه الحمدلله شروع اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا چې زم خلک و چې ناول بجې اول ټکی به زده کول غواړي بیا به ذکر ول غواړي ناول به قرآن شریف زده کول غواړي نبی اسلام هغه کې ساينسي خبرې نه دی او نه پکې ساينسي فارمولې دی پکې چې موږ هغه زده کوو نه هغه قال الله قال رسول الله یا اسانه خبرې دي موږ مسلمانان سوچ نه کو بالکل بس چې چا خبر او بس روان ځان په کول پکار دي دین سره تعلق جوړول پکار دي او چې دین سره تعلق جوړ شي زموږ قرآن او حدیث زده کو زموږ عقیده مضبوطی بیا په دې مطلب پوه شو دا الله نه د کېدو یقین او د مخلوق نه د کېدو یقین څه مطلب دی اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك